تاسو حافظ ابوبکر پیژنئ نه پیژنئ؟ تاسو شیراز ویلاګر پیژنئ؟ ضرور به پیژنئ. کوم چې د ګلګت سره تعلق ساتي ویلاګینګ کوي ډېر زیات ښکلې خبرې کوي. دا زموږ غټه بدبختي ده چې موږ څوک پیژنو او څوک نه پیژنو. څوک راله پیژندل پکاري او څوک راله نه پیژندل پکاري. خیر زه درته وایم چې حافظ ابوبکر څوک دی. کمپیریزن زه په دې وجه باندې نه کوم چې ګنې د شیراز ویلاګر دې کې څه ګناه ده. په دې کې د هغې بالکل څه ګناه نشته. خبره ټوله زموږ نه ورانه ده او خبره ټوله زموږ ده. خبره کو خیر د حافظ ابوبکر باندې. حافظ ابوبکر په عراق کې د پاکستان نوم روښانه کو. هلته کې د 21 ملکونو مختلف حافظان راغلي وو او هغه قرت کاو. د قرت مقابلې شروع په هغه کې د 21 ملکونو طالب العلمان یا حافظان موجود او کله چې ابوبکر حافظ قرت شروع کو نو ټوټل چې کوم ججز ناسو هغه حیران کړه چې دومره زبردست او ښکلی اواز کې قرت کول دا څنګه کېدلی شي. په 21 حافظانو کې د قرت مقابلو کې په 1 نمبر باندې حافظ ابوبکر راغلی. ابوبکر په پاکستان کې د مانسهره سره تعلق ساتي او ډېر زیات بهترین اواز ول الله پاک ورکړی دی. خیر په یوټیوب باندې دا قرت تاسو سرچ کړئ او ویې ګورئ. دلته کې ما د دوو کسانو کمپیریزن وکړو. یو مې د حافظ ابوبکر یو مې د شیراز ویلاګر. دلته کې ما د دوو کسانو کمپیریزن ونې وکړو. اوس به تاسو ډېر خلک دا خبره کوي چې خو ماشوم دی شیراز ویلاګر او ښکلې ښکلې ویډیوګانې جوړوي. بالکل دې کې شک نشته. زه دغه خبره بالکل په دې وجه نه کوم یا په هغه باندې کرټیسیزم نه کوم خو خبره موږ خپله کوو چې دا غلطي او دا بدبختي زموږ ده. کم کسان چې موږ له پروموټ کول پکار دی او کم کسان چې موږ ته په فرنټ باندې راوستل پکار دي د کم کس چې پروموشن موږ له کول پکار دي دا څومره ډېره زیاته د فخر خبره ده زموږ دپاره. اصل کارنامه زموږ دپاره دا ده چې هلته کې په عراق کې زموږ یو پاکستاني په 1 نمبر باندې راغلی دی او هغه هم د قرت په مقابلو کې په 21 ملکونو کې پاکستان واحد دا ابوبکر دی چې دا مقابله ګټلې ده. ټیک ده دغه هم د ژوند ویسه ده انټرټینمنټ هم ټیک دی خو دې خبرې نه څوک خبر نه دي. د شیراز ویلاګر نه ټول خلک خبر دي چې شیراز ویلاګر پروموټ کیږي دا هم ټیک خبره ده ښه خبره ده. یو غریب خاندان سره تعلق ساتي یو 2 روپۍ به وګټي په سوشل میډیا باندې خو د دې خبرې پروموشن هم کول پکار دي او دا خبره هم په سوشل میډیا باندې راوستل پکار دي. څه قسم پروموشن په سوشل میډیا باندې یو 2 3 4 5 یوټیوبران نشم ویل چې هغې په ویډیو کړي انکلوډینګ می بالکل په غټه سطح باندې دا خبره چا هم نه ده چړلې. نو دا زموږ یو بدقسمتي ده یا بدبختي ده. زه ورته څه نشم ویلی. خپله رایه راسره کمنټ کې شامله کړئ. انشاءالله ملاویږو نوي ویډیو کې. تر هغه د مال راکړئ اجازت. الله پامان.